بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مونږه په انشاء طلبي کې مونږه د امر باسو کو د استفهام او تمنی نو دوی چې دا په انشاء طلبه کې د بيزو سوزونو ذکر کومه نو پای کې سلورم نمبر تل نه هغه نه هیدا نه هي ست ویلې کېږي نه هي ته ویلې کېږي چې طلب الكف عن الفعل استعلاء دیو د خپل ځان لوی ظاهرول خپل ځان اوچت ظاهرول د وجنه یو کس د یو خبرې نه منع کول یو کار د نه کولو طلب کول د چان د یو کار د نه کولو طلب کول دیتا نه ویلې کېږي واښو به معنی او بیا د نه د پاره یو څه غوځ شوی د انجری په شروع کې بل اجازه مرাজি لا وې په شروع کې اجازه مطلب دا دی چې د فعل مضارع په کوم څه کې چې نون عربي داګه نه نون عربي لري کوي په کوم کې حرکت وي حرکت به لري کوي په کوم کې حرف علت وي حرف علت به لري کوي په شو به معنی عام طور باندې د عمل نه د منکولو د پر راځي کله کله د تهدید د پاره او کله کله د دعا د پاره کله کله د التماس د پاره هم راځي وګورئ دې تبعیض مخکې ومنها اي من انواع الطلب النهي دا انواع طلبنا يعني طلبي انشاء طلبي انواع نه دا نه ستوي وطلب الكف عن الفعل استعلاء طلب الكف عن الفعل يعني یو فعل نه د منع کول او طلب کول یو فعل نه منع کول دا طلب کوي استعلاء يعني خپل ځان اوچت ظاهري استعلاء مطلب دا چې د خپل ځان اوچت ظاهري که یو خبره ده سی وا چې دا خپل ځان اوچت نه ظاهر او بیا چاته حکم کو یعنی ځان مشرته نه کولا نو دا بیا ادبي حسابيږي پوه وله حرف واحد او د دې لپاره یو حرف دی یعنی دا امر د لپاره خواغوي کنه چې کله لکه امر جندا د غرضی د لام امر بذری سره راځي کله امر جننه دا لام امر حذف کړل شوی او د فعل مضارع د فعل راځي کله د اسم فعل په صورت کې راځي خو نه هي چې دا نو دا صرف او صرف د یو صورت راځي چې د په شروع کې لا اجازه مرাজি وله حرف واحد او دليله د پاره یو حرف ته چې شری لا الجازمه في نحو قولك لا تفعل وهو كالامر في الاستعلاء او لکه څنګه چې دا امر ده نو دغه شان دي دار یعنی امر داغي کې د استعلاء یو خبره د طلب کولو حکم او بری کې یو خبره د نه طلب نه د منع کولو حکم طلب وي او هو كالامر او دا پشان د امر فی الاستعلاء باستعلاء کې لانه المتبادل للفهم زکه چې دا فهم د ذر راځي متبادل یعنی ذر راځي وقد استعملوا في غير طلب الكف عن الفعل او کله کله دا استعماليږي يعني مقصود د رجلن دا د فعل نه منع کول طلب کول بګی نه کما هو مذهب البعض لکه د بعض مذاهب د مذهب د لکه د اشاعره او طلب الترک یا کله کله دا راځي د ترک طلب کول يعني دا کار پر خودل دا بګی طلب کوي کما هو بعض مذهب البعض لکه دا د معتزله مذهب ده او کتهدید لکه مطلب یعنی کله کله دا امر دا نه دا غیر طلب کفنا معنی نه علاوه د نو معنی د پر استعمالي غیر مجازي معنی نو مجازي معنی د پر کتهدید لکه تهدید يرول شو كقولك لعبد لا يمتثل امرك لکه استا قول هغه غلام ته چې هغه استا خبره نه مونږ ورته وي چې لا تمتثل امري لما خبره ما منه نو دلته کې ته یا لکه ما منه دا پدا بدی ولګي بیا خیر سره کنه نو دا ته جوړه ممنه نو دا لکه دا تهدید هغه یو المقصود دی وقت دعای او د دعا لپاره نو لکه موږ وې ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا لا تحمل علينا اصرا ربنا لا تحملنا ما لا طاقت نو دا دعا ده اگر چې طلب کف کېده او یا د التماس د پاره هم راځي لکه خپل روړ ته دا خبره کوي خپل ملګری ته دا خبره کوي چې لا تعصي ربك يا زما روړ يا زما ملګری خپل رب نافرمانی مکوه وهذه الاربعه او دا سونه چې رسول کوم ذکر شول ما ته وګورئ تمنی او استفهام امر او نهي د دین ورستو ان مقدر رضی یعنی دا چې کنه دا چې کله دا سلور استعمال شي نو ال دغه بدی کې دا سببیت والا معنی پکې
سبانه بگی سببیت والا معنی به کله موجود وي سببیت والا معنی دا مطلب دی چې دا اولنی جمله د دویم د پارا سبب وي اولنی سبب یو دویم سوي د چې کله دا اولنی جمله سبب وي او دویم دا غیره لپاره مسبب وي نو التکبا د حرف شرط او شرط بعد باندې مقدر وي حرف شرط او شرط بدمانه مقدر بوي الکه په دې خبره باندې پوه شوي حرف شرط او شرط به هم مقدر وي ځکه چې دا شرط او جزاء دا هم د سببیت لپاره دي لکه دا شرط سبب وي د مسبب لپاره شرط سبب وي د څه لپاره نو چې کله د دین ورستو جواب راشي د امر نو ورستو جواب امر راشي د نهي نو ورستو جواب نهي راشي د استفهام نو ورستو جواب استفهام راشي او د تمنی نو ورستو جواب د تمنی پکې نو ورستو ذکر کړه دا جدا ذکر کړه اخا تمنی ذکر کړه عارض نه ذکر کړه کله تمنی نو سو جوابي تمنی راشي نو الته کې با شرط سره د حرف شرط نه مقدر وي شرط په سره د حرف شرط نه ولی به مقدر وي ځکه چې دغه اولنی جمله سبب د دویم د پاره او دغه سببیت والا معنی د با شرط او با جزاء هم موجودي وګوره ورته وهذه الاربعه او سلور كم سلور يعني تمني استفهام امر او نهي يجوز تقدير الشرط بعدها د دین ورسو شرط مقدر کول واجب دي جائز دي و اراده الجزاء عقبها مجزوما او د دین ورسو به جزاء راوړي او هغه جزاء راوړل ورسو مجزوم بوي او مجزوم بولی بإن المزمره مع الشرط هغه د هغه ان وجنا کم چې سره د شرط د پټکړل شوی دی لکه ته لیت لی مالا انفقه کاش زماره پر مال وې چې ما خرج کړی وې هغه نو د سره لیت لی مالا دا تمنا ده انفقه دا جواب تمنا ده اوس به انفقه باندې دا زیر جزم ولې راغلی لیت لی مالا انفقه باندې جزم ولې راغلی نو دا جزم په ذکر راغلی دی چې دلته کې هغه شرط سره د حرف شرط نه مقدر دی په اصل کې دې څه دی لیت لی مالا کاش چې زما سره مال وې بیا دې سره ای ان ارزقه انفقه کچرته ما سره د مال راکړې شوې نو ما بس چل کړه وې خرج کړه به مې نو در ترکیب به دې لیت لی مالا داخله کلیت فعل او حرف مشبہ بالفعل دی خبر مقدم او مالا دا اسم مؤخر دا تمنا شو او انفقه دا په اصل کې بل شو ان ارزقه انفقه ان ارزقه انفقه نو ان شرطیه ارزق فعل انا پکې فاعل او هو مفعول به فعل مفعول به شرط او انفقه دا جزاء فعل فاعل مفعول به ملک جزاء الهغه پوه شو مې معنی وفي الاستفهام به استفهام کې بل شو اين بيتك ازرك اين بيتك استا کور کم زیره کچر تما د خپل کور وخه نو د بس تاسو کما ملاقات وکم زیارت په دوکم نو زدا اين بيتك ازرك په دې ازرك معنی اصل کې ازورك سره پاسل کې نو دل کې دا ازور چې ته یعنی په دې کې دا را ساکن کول دي او دا را ساکن کول نو ورستو حرف علت حذف کول دي نو دا چې دا حذف کوي د دې وجه دا چې دلته کې شرط سره د حرف شرط مقدر ده اصل کې عبارت څنګه اين بيتك ساکور کم زیره ان تعرفنيه کتر دما د خپل کور وخه نو ازور که زبستا سو کما وفي الامر او امر کې اکرمني اکرم کا اکرمني ته زما اکرام کو زبستا اے ان تکرمني ته زما اکرام کو اکرم کا الګه پوي گئی وفي النهي او بنهي کې لا تشتم يكون خيرا لك کنزل مګوا دا سره بار بهتر دي نو سره بار الا تشتم يكون خيرا لك الګه پوه شوي په دې باندې پوه شو دا نو د دې اسانه وجه دا ده کنه اسانه وجه کم چې په دې نه وي په کتابونو کې دا چې په دې کې د اولنۍ جمله سبب د دویم د پاره وي پوه شوي اولنۍ جمله سبب د دویم د پاره او په شرط او په جزا کې هم د سی وي چې اولنۍ جمله شرط وي اولنۍ جمله سبب د دویم د پاره اوس دلته کې چې کوم خبر لیکلی دا نه لګوي ان الحامل للمتكلم على كلام الطلبي كون المطلوب مقصودا للمتكلم لذاته او لغيره وې حمل کوم کې په تکلم باندې یعنی کله چې دا متکلم کلام طلبي کوي کله چې متکلم کلام طلبي دا ته وې لکه امر استعمالي نه استعمالي استفهام استعمالي تمني استعمالي نو کله چې متکلم دا کلام طلبي کوي نو دا کلام طلبي نه مقصود د سوي دا مقصود چې دا متکلم لذاته وي د خپل ذات په اعتبار سره دا متکلم مقصود وي یا غیر مقصود وي نو دا ذات چې دا کله مقصود وي او غیر دا ډیر مقصود وي ولی لتوقف ذلك الغير على حصوله زکه چې دا غیر په دې حصول لري باندې موقوف دي وهذا معنی الشرط او دا معنی د شرط
یعنی په شرط کې هم یو څه حاصل نه وي دا غي طلب کولې کیږي او په دې کې هم فإذا ذكرت الطلب او کله چې تا ذکر وکړو په طلب سره یعنی په کلام طلبي دی په ذکر کو کله چې تا کلام طلبي ذکر کو یعنی امر دی ذکر کو نه دی ذکر کړه استفهام دی ذکر کو تمنی دی ذکر کړه وذكر ما بعده او رست دی ذکر کو هغه سیز ما يسلق توقف هو المطلوب چې صلاحیت لري د موقوف کېدو د په مطلوب باندې نو غلبه على ظن المخاطب د مخاطب په ګمان کې غالب دی کون المطلوب مقصودا لذلك المذكور لا لنفسه چې دا مطلوب چې دا مقصود دی مذکور د لپاره نه ذات دی فيكون اذا معنى الشرط في الطلب نو بدای کې په معنی شرط موجود وي په طلب کې ما ذکر ذلك الشيء سره ذکر کول دغه شینه لکه پوښي ظاهر تور باندې لکه پدې کې دغه راځي کنه طلب د پاره راځي شرط او جزاء د طلب د پاره راځي نو پدې کې هم دا طلبي چې کنه یو څه دا طلب کو او رسو دا ذکر کو چې بای باندې موقوف کېدل صحیح نو چې موقوف کېدل صحیح نه نه مخکې به یو څه دا په طلب کې پوښي وز دا خبره ده کنه چې لکه نو حد چې دا کو لګره 500 څه نو رسو شرط مقدر کړي دا تمنی او استفهام امر او نهي او یو به عارض هم ده نو دلته په کې یې عارض ذکر نه کو نو دا عارض نه به جدا سیز نه بلکې عارض نه ندی په شروع کې حمزه راځي حمزه استفهامیه الا تنزلوا بنا فتصيب خيرا اته زمون قوت ولې راغله مطلب ته زمون قوت راغله حمزه استفهام انکاری ده بګي نو دا تمنی ده او په اصل کې دا په استفهام نه ځکه چې په شروع کې حمزه استفهام راغله ده نو دې به جدا ذکر کول د ضرورت نه الګه پوانه شوي ولما جعل النحاة الاشياء التي او کله چې ګرځول النحاة الاشياء ولما جعل النحاة هر کله چې ګرځول النحاة صحیح ګرځول الاشياء التي يضمر الشرط بعدها چې هغه سنونه چې شرط هغه نو مقدر کولېږي 55 نو اشار المصنف رحمت الله علیه الى ذلك نو مصنف رحمت الله علیه اشاره وکړه په خپل قول سره او فرمای واما العرض او هر چې عرض ده كقولك الا تنزل بنا تصب خيرا الا تنزل بنا تولد مقاته دراتلی چې دا خیر رسیدلې نو اصل کې څنګه ده ان تنزل بنا تصب خيرا کته د مقدر راغلی د لکه شرط مقدر ده نو دا به مصنف ولې ذکر نکو نو وجه فمولد من الاستفهام واذا پیدا کړه شوی د سنا د استفهام نه وليس شيئا اخر براسه او خپل ذات په اعتبار سره دا یو نوې شی نه لان الحمزه فعل الاستفهام ځکه چې په دې کې حمزه د جن د استفهام لپاره په اعلی تنزيل کې چې داخله شوی د فعل منفي باندې لکه پوښوي وس داخله شي په فعل منفي باندې نو استفهام والا نه لګي استفهام والا معنی ته ولګي نو استفهام کې خو دا خبره ای چې په دې استفهام کې ناپوه متکلم د پوه مخاطب نه خبره په اړه کې تاسو کوي او دلته کې حقيقي معنی استفهام نه سيږي نو دلته کې دا حمزه موږ لپاره دا عرض اغستري دا پوښوي وامتنع حملها على حقيقه الاستفهام او ممتنع دي حمل کول د حمزه په استفهام حقیقت د استفهام باندې للعلم بعد النزول مثلا ځکه چې دلته بعد النزول علم چې نن ته حاصل له وتولد عنه او دا پیدا شوی د بمعونه قرين الحال قرينه په معاونت د قرینه د حال سره غرض النزول على المخاطب چې دلته دا غرض را کوزول مخاطب او طلب کول لري دي هغه دلته ته پته چې دا کار نه کړي نو چې بدغه کې استفهام کو خدای چیرې ته دا کار وکړي ما ته دې خبره په باره کې ته ما دا وکړه په دلته کې ته پته چې دا کار نه کړو نو دا غینه طلب فهم دې نه کوي واه شو بني باندې ها اوس وی کنه چې دا 15 چګونه چي په یو کې اختلافي په یو کې دا په سلورو کې په سلورو چګونه کو شرط مقدر کول واجب دي او کله کله د شي چې قرینه موجوده نو الله کې په نور چګونه کې هم شرط مقدر کول چې دا جایز دي اگر چې هغه دغه وي امر نه ويجوز تقدير الشرط في غيرها او جائز مقدر کول الشرط بغیر دلیل ای فی غیر هذه المواضع لقرینه دوجه قرینه تدل عليه جدالات کې بلی معنی لك ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى ام اتخذوا آیات کافرانو جوړ کړی دي من دونه ما سوا د الله پاک نه اولیاء نور خدایان نور مددګاران فالله فالله هو الولي پس دغه الله پاک دې دا کار ساز دی وزل کې په اصل کې څنګه وې ام اتخذوا من دونه اولیاء و چې دې جوړ کړی دي ما سوا الله پاک د نور خدایان نو اصل کې دې ان ارادوا وليا بحق کچریدو په حق سره یو بل وړي غواړي اراده کوي نو فالله هو الذي نو بس الله پاک غزاد يجب ان يتولى وحده چې هغه سره دوستانه کول شي واځي ويعتقد انه المولى والسيد او اعتقاد ول شي د مولا او د سید وذلک ګوره فالله هو الولي د دې مخکې دا شرط نه محذوف ته ان ارادوا وليا بحق دا شرط نه محفوظ ده
محذوف ته او قرینه لګه موجوده ده قرینه لګه سره چې لګه الله تعالی دغه کوي حکم کوي امید تاخذ ايدي کافرانو جوړ کړی دي ما سیوا د الله پاک نه نو خو دی الله تعالی ته خو د مخ نه پته ده او استفهام دی ته وای چې نه پوها متکلم د پوها مخاطب نه دی خبره به بارګي تبوسو کی او الله تعالی ته خو هر څه د مخ نه پته ده نو دلګه چې الله تعالی له استفهام په تور باندې خبره کړی ده نو دلګه دی هغه حقيقي معنی نه ده مراده پوه شئ مې معنی خا ويعتقد ان الدوشوا وقيل او چا په کې دا ویلي دي کنه چې دلګه دا امید تخذون نه امید تخذو وې دا په خپل باندې انکار توبېخي دی نو چې دا انکار توبېخي شو نو دلګه پکې د شرط مقدر کول د پکې ضرورت نشته نه بلکې لکه استفهام ته د استفهام نو وروسته هم دغه فهم مقدر کیږي دغه مقدر کول دلګه دا شرط مقدر کیږي دلګه دا مقدر کول شي دا لکه پوه شو مې معنی شرط مقدر کول به ضروری نه دي بلکې د استفهام تنبیه د انکاری د وجه نه بدل لګي د شی توبې کې د وجه نه هم وایي چې لکه د دې دا معنا معلومیږي د امید تخذون د استفهام ولا معنا معلومیږي خدا مت دې کې حقيقي استفهام نشته دا خبرې دغه نظر ده وقيل او چاویل چې لا شک ان قوله شک نشته بلکې چې دا قول الله تعالی ام اتخذوا دا انکار توبیخین انکار توبیخی ده معنی سره انه لا ينبغي ان يتخذوا من دونه اولیاء چې مناسب نه دي د کافرانو د بار چې ما سیوا د الله تعالی نو خدای جوړ کی وحين يترتب عليه او په دغه وخت بدا جزاء مرتب شي بني باندې فالله هو الولي من غیر تقدير شرط بغیر د شرط مقدر کولنه لکه پوه شو مې باندې ان چا په کې دا خبره کړې ده چې به امین تقدم من دوني اولیاء کې دا ام چې نه دا استفهامیه واخله او دا واخله دا انکار توبیخي واخله نو بغیر د شرط مقدر کول هم دا خبره سيږي کما یقال لك څنګه چې ویلږي لا ينبغي ان يعبد غير الله چې مناسب دي چې عبادت وکړي شي بغیر د الله پاک نه فالله هو المستحق للعباده وفي نظر ولا خبر دي نه بری کې سره په یقین بری خبر کې نظر ده ولی ځکه یو څه کې یو څه معنی پرته دا د مستقل ځای نه اخلي پوه شو مې باندې ليس كل ما فيه معنى شيء حكمه حكم ذلك شيء ځکه دا خبره نشته ده چې لکه دلګه د امید تخذ من دوني کې دلګه ام استفهامیه ده د نفي په معنی باندې د نفي په معنی باندې ته چې ام انکار توبیخي په معنی باندې ولي اخلي چې ام چې نه دا استعماليږي د استفهام لپاره او دلګه تا مجازي تور باندې چې بری کې د نفي معنی پرته ده لکه معنی دا چې لا ينبغي ان يعبد غير الله نو موږ چې په یو سیس کې د یو سیس معنی پرته نو بدی باندې هغه سیس چې په کومه کې معنی پرته هغه د هغه سیس حکم نه اخلي لکه ګوره فا او واو دا باندې یو شی دی دوانه د عطف د پاره ته اندارازي خو ته دې ویل شي اتضرب زید وهو اخوك خو دې شي ویل اتضرب زید فهو اخوك حاله چې فا او یو معنی نه دغه شان دي کله چې ام بری کې استفهام ولا معنی او دغه په معنی باندې راځي د نفي په معنی باندې راځي نو بری کې دا خبره ضروري نه چې دا بخامخه دغه ټول حکم دې په شان شي وفي نظر ليس كل ما فيه لګنيش له چې هر هغه چې پای کې معنی د شي لګای په حمزه کې ته چې لا معنی حکمه حکم ذلك شي چې حکم دغه حکم دغه شي وطبع المستقيم شاهد صدق على صحه قولنا او تبع مستقيم دا شاهد دی پسې کېدو زموږ د دې قول چې لا تضرب زيدا فهو اخوك بالفاء چې لا تضرب زيدا فهو اخوك چې تاسو مو په داسې چې راستارو بالفاء په فسره بخلاف ان اتضرب زيدا فهو اخوك لا تضرب زيدا فهو اخوك خو صحیح دی چې تا نه پکې راولې خو اتضرب زيدا فهو اخوك نه رسي ځکه استفهامي غیر فانه لا يصيح الا بالواو الحاليه دي ځکه چې حمزه د استفهام په راځي نو مخکې موږ دا خبره کړې ده چې حمزه د استفهام راځي دا یې نو واو حاليه ته نه مقدر راولي اتضرب زيدا وهو اخوك يا حسيني واتضرب زيدا فهو اخوك ويل سيدي او لا تضرب زيدا فهو اخوك ويل سيدي واتضرب زيدا فهو اخوك ويل سيدي لکه پوه شو مې باندې نو نه تعریف موږ وکړو موږ د نه لپاره لا اجازه مرادي د نه کله کله علاوه د طلب کوفي فعل علاوه تهدید او تعجیز معنی مرادي او د دې ضرور سره المقدر وي سره د شرط نه ولې دا یو وجه موږ ویلا او د تمنی نه هم بعد کسان د کړه نه وړه